بسم الله الرحمن الرحیم. زبانو خو چې کوم دی عبدالله اکبر دی، د کسان بورډ صوبایي نایب صدر یم. تر څو پورې چې په پاکستان کې زرعي پالیسي نه وي، نو کاشکار او زمیندار چې دا څومره دي نو دوی ترقي نشي کولی، ځکه چې زما د فصل ریټ چې کوم دی، زما چې په کومه خرچه ده د هغې مطابق ریټ ماته نه میلاویږي. د ګنو دغه به زه تاته وکړم چې 196 روپۍ پر 40 کېجي زمونږ په ګنو باندې خرچه ده. حکومت 180 ریټ وتاړه او د هغې باوجود د کانټو والا په 140 روپۍ من باندې دا ګني د زمیندار نه واخیستل. نو زرعي پالیسي نشته دی. بل دا دی چې د ګني ریټ چې کوم دی نو د ریکوري په بنیاد باندې تړل پکار دي. د پنجاب ریکوري 8% ده، د رسمیل خان پر دغه چې دی 8% ده، د صوبه سرحد ریکوري چې کوم ده هغه 10-12% ده. خو د هغې باوجود چې کوم دی ریټ پنجاب تړي، هلته ریکوري کمه ده. لکه د هغې مثال زه تاله دا در کومه چې که ته لاړ شي نو مانسیره کې د تماکو ریټ 260 دی، هلته پکې نیکوټین او شوګر چې کوم دي هغه زموږ د تماکو نه سیوا دي، نو هلته 260 ریټ دی او دلته 190 او 195 ریټ دی. نو د ریکوري په بنیاد د دا ریټ وتړلی شي چې زما د ګنو ریکوري کومه ده د هغې په بنیاد باندې دا ریټ وتړل شي. د نننۍ میټینګ چې کوم دی زموږ د مشر راوښتی دی، نو د هغې په حواله سره د ټوبیکو په حواله سره یو څو خبرې کول غواړم. هغه دا دی چې دا نن میټینګ په دې وه، د دې جنډه دا وه چې ټوبیکو بورډ صوبې ته راشي او که ټوبیکو بورډ مرکز ته راشي. نو د هغې متعلق د زمیندارو د مارشل لا یو order دی چې MLO 487 د هغې دغه ده. پس د یخ صاحب په وخت کې دا مقرره شوې ده چې د تماکو د تېر کال د ریټ نه ما د راتلونکي کال ریټ چې کوم دی دا سیوی. یو کال داسې کار وشو چې کپنو ریټ چې کوم دی د ټوبیکو بورډ ریټ چې کوم دی 8 روپۍ مقرر و او کپنو ورکړي 6 روپۍ پر کېجي ریټ یې ورکړ. د هغې په دغه کې باندې دا خلک لاړه، د زمیندارو کوم تنظیمونه هغه لاړه سپریم کورټ ته او سپریم کورټ په هغه 8 روپۍ کیلو چې کوم دی هغه لاګو کو او زمیندار له 2 روپۍ کیلو چې کوم دی دا کور ته ولېږه. نو تر څو پورې چې د دغې دپې د مارشل لا آرډر هغه بحال نه وي، نو موږ لکه ټوبیکو بورډ 400 ته راشو نو بیا یې ماته پیدا نشته، ځکه چې زمیندار ته نقصان دی. نو چې زمیندار ته نقصان دی نو دغه ټوبیکو بورډ بیا ماته نه دی په کار چې دلته راشي. بیا لکه مخکې ما په د میټینګ کې یو خبره وکړه چې دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران دی چې کومه اکسایز ډیوټي وصولیږي دا سګرټ په مد کې وصولیږي. چونکې کارخانې په پنجاب کې دي، نو چې په پنجاب کې دي نو دا هېڅکله نشي کېدی. البته د صوبه چې کوم دی د مرکز نه یو سوال کولی شي چې ماله دا کوم 113 ارب روپۍ چې ستا کمې دي نو په دې کې ماله 13 روپۍ سوال کولی شي. خو دغه کار ډېر زیات ګران دی. نو که دغه دپه ختمیږي او دغه بل دا چې د ایکسپورټ چې کومه دغه ده نو دا صوبایي حکومت بالکل دا کار نشي کولی چې ایکسپورټ د تماکو بار وکړي. دغه یو لوی پراسس په کار دی، دغه دومره زر دغه کارونه نشي کېدی. نو زما خو دا دغه دی که دغه دپه بحال پاتې کېدی شي د زمیندار لپاره چې کوم مقرر ده MLO 487 او د زمیندار او د مرکز نه کومې کارخانې دلته راتلی شي د صوبې ته راشي نو هغه اکسایز ډیوټي باندې که دغه نه وي نو د دغې سره زما اتفاق نشي. ټوبیکو بورډ که بیا په 400 کې د زمیندار لپاره نقصان دی نو زه د دغې په حق کې نه یم. بله خبره دا ده چې د نورو تخمونو په حواله سره د غنمو په حواله سره نو دا دوی خو موږ له تسلي راکړه چې انشاءالله تعالی موږ به شروع کوو د دې دغه نه به کوو د ګل د ورځې نه به یې کوو. او دا دوی ته پرون ما یو درخواست کړی و چې یاره زمیندار د دې نه دي خبر. زه به تا ته په دې حواله سره یو خبره وکړم. زما یو ملګری په امریکا کې او هغه دا خبره وکړه چې موږ لاړو د زراعت دفتر ته، ما یو تخم کاره د جوار هم کرلو. نو چې جوار هم کرلو نو چې موږ هلته لاړو نو هغه اګریکلچر افسر راته ویلي چې یاره تاسو جوار کرئ، موږ ته یې لاړو نو چې په دې وخت کې وکرئ دومره ولس سره ورکوئ، دا تخم وکرئ. ویل دا خبرې موږ هغه ته وکړې، خو هغه ماته په جواب کې ویلي اګریکلچر افسر چې متوقع مدن به ستا دا هر څه چې ته زموږ په تبه وکړې نو $2000 راشي. نو چې $2000 راشي نو موږ تا دا سوال کوو چې ته جوار مه کاره. دا $2000 چیک موږ نه غواړه، ځکه چې امریکا کې کوم جوار سکال کېږي نو هغه د امریکې د ضرورت برابر دي. نو چې د امریکې د ضرورت برابر دي نو ته $2000 ما نه واله او جوار مه کاره، ځکه چې د ستا په دې جوارو به بیا $2000 زما خرچه راځي او دا به زه سمندر ته ګزارم. نو چې تر څو پورې په ملک کې زرعي پالیسي نه وي، زما لاګت کاش معلوم نه وي، کله ټماټر چې کوم دی کله ټماټر په 10 روپۍ دا زمیندار ټوکرۍ خرڅوي. ما په خپله یو پیره 13
شاپر ټماټر لیږلي چې هلته راغله نو 1 روپۍ هم رانه وړله واپس. نو ما بیا هغه خلکو ته ویل چې زه دا به ستاسو خورئ نو چې لاګت کاش معلوم نه لکه سم چې د تمباکو دا قانون دی چې د تیر کال په مقابله کې به د راتلونکي کال ریټ سیوی نو دغه د لاګت کاش په بنیاد باندې حکومت له دا پکار دی چې د دغې فصلونو اول لاګت کاش معلوم کړي د ګني معلوم کړي د غنم معلوم کړي د ټیپر او د مولۍ د ګازر معلوم کړي او د هغې نه پس د هغې د حکومت ذمه داري ده که دا بیا سمندر ته ګزاري او که هر چېرته یې راکړي نو چې زري پالیسي نه نو دا ملک بالکل ترقي نشي کولی ځکه چې تېر کال که تاسو خیال کړی نو د اوږې ته ستاسو خیال و اوږه چې کوم دی چې هسې هم ناغېسته په دې نیرونو کې را روانه وه سږ کال هماغه اوږه ده په 6,000 روپۍ پورې ده نو زري پالیسي نشته کله فصل دومره سې واچوي چې بیا په نیرونو کې بیږي او کله دومره کم شي چې بیا در په در پسې خلک ګرځي نو دغه زما دغه دی د کسان بورډ طرفه د دې ملګرو له طرفه چې دې ملک کې زري پالیسي پکار ده.